السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن د دویم حدیث نمبر دے. حدیث مبارک تے د حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی چې یو واری نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم د جمی په موسم کې بحر تشریف راوړو او پاڼې د ونو نه غورځېدلې. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د یوې ونې څانګه ونیول، د هغې پاڼې نورې هم وغورځېدې. نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ابو ذر د مسلمان بنده کله چې په اخلاص سره د الله تعالی دپاره لمونځ کوي نو ګناهونه ترې داسې غورځېږي لکه څنګه چې دا پاڼې د دې ونې نه غورځېږي. فایده: د جمی په موسم کې د ونو پاڼې دومره ډېر غورځېږي چې په بعضو ونو پاڼې هم نه پاتې کېږي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پاک ارشاد دی چې په اخلاص سره د لمونځ کولو اثر داسې وي چې د هغه ټول ګناهونه معاف شي، یو هم پاتې نشي. خو یوه خبره د لحاظ قابله دا ده چې د عالمانو تحقیق او د قرآني آیاتونو او نبوي احادیث مبارکه وجه دا ده چې په مونځ وغیره عبادتونو سره واړه ګناهونه معاف کیږي، لوی ګناهونه بغیر د توبې نه معاف کیږي. په دې وجه د مانځه سره د توبې او استغفار هم اهتمام کول پکار دي، لکه دینه غافله کېدل نه دي پکار. که الله جل شانه په خپل فضل و کرم سره د چا لوی ګناهونه معاف کړي نو بېله خبره ده